السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ باید د صحت جامع به پر تن باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کم قسم مشکل او غم او پریشانی چې تاسو ته در پیښ وته دا کلمات ووایاست انا لله و انا الیه راجعون ای الله ستاولو ستایو او تا ته رجوع کوونکي در دې چې کله دې د چوټو تسمه ویش کده چوټه دې وش کده نو هم دا کلمات وای انا لله و انا الیه راجعون یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک ناشته چې چراغ لګولې چراغ هغه بتی په مخکې زمانہ کې دغه ټوپان دغه بلفانو نقشه نه و کله چې هغه بتی بند سو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ول انا لله و انا الیه راجعون صحابه کرام عزو کې ای د الله رسول ته دغه کلمه پر دغه چراغ باندې وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم برکو فرمایل دغه چراغ باندې دنګ دغه چراغ ور باندې دنګ او دا هم یو قسم پریشانی یو قسم غم دی حضرت امام حسن او زیاتون څخه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم برکو فرمایل کله چې ستاسو کم شی ورکسي یا کم شی میشي نو دا کلمات واس انا لله و انا الیه راجعون کله چې دا کلمات وو د دې کلمات په برکت سره کوم ورک شي دی الله تعالی به هغه ورک شي در پیدا کړي او کم شي د سیر سوی دی هغه یې رب الله تعالی در فیاتی د دغه کلمات په برکت سره حضرت مسلمان رضی الله تعالی عنها خاون مبارک کړو او پارچو نو دې دا کلمات ویلي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارکو فرمایل چې دا کلمات وایس شنی عمل بدل به الله تعالی درکړي نو کله چې د دې خاونو پارس دي دا کلمات ول انا لله و انا الیه راجعون نو کله چې د دې د فرش ول نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک مرکاله ردی او کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره واده وشلو او دا سوچ او فکر به کاوی چې زما خدا سوچ ولو چې د ام سلمہ به او بل نیک سړی نه وي او وس الله تعالی د دغه کلمات په بدل کې الله تعالی ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک را یا کوم غم پریشانی چې انسان ته پیښ شي او دا کلمات وایي الله تعالی به د دین شنی عمل بدل ورکړي یعنی بچي وفات شلو بچي مړ شلو د هغه به الله تعالی شنی عمل بدل ورکړي یو شی ورکسلو دا کلمات وایي د هغه به شنی عمل بدل الله تعالی ورکړي یا به هغه شی ورکړي پیدا کوي او کوم سړی چې دا کلمات وایي یعنی بچي وفات شلو دا کلمات وایي په نوم ورته الله تعالی کم اجرونه او کم ثوابونه ورکړي کال ما بعد کې بیا دغه بچي ور پیات شلو دغه غم او پریشانی ور پیات شول بیا دا کلمات ول انا لله و انا الیه راجعون په هغه اول ورځ چې غم ور پیر شول او الله تعالی چې کم اجرونه او کم ثوابونه ورکول د یو کال ما بعد کې هغه غم او پریشانی ور پیات شوی دی او بغه سما بعد کې بیا دا کلمات ول الله تعالی به دغونه اجرونه او ثوابونه ورکړي په کومه اول ورځ چې الله تعالی و دغه انسان ته هغه اجرونه او ثوابونه ورکول باید هر غم او پریشانی په باره کې دا کلمات د زینه ونه باسو دا کلمات یې نکو همیشه دا کلمات وایو انا لله و انا الیه راجعون